نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر صدق الله العظيم. دا سورة قمر مکی سورت تے او دا سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو معجزی ذکر پدی کی فرمائی. شق القمر معجزہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادر شیوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره د صحابه په مینا کې وو. کفار د مکی چې کوم دینو اغم التکیو او راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته د خپل نبوت مونږ ته دغه معجزه پیش کړه. نو وتی چې سپومه ته ګوري د الله په حکم سره سپومه ته کتو چې داسې اشاره وکړه نو یو ټوکړه په مغرب او بل په مشرق باندې پریوته او په منځ کې غرب ښکارا شو. ګورنه دي کنه او بیا یو سات په څنګه راغو جوړ شو او ورته چې شابه گواہی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله. ټول مسلمانان چې څومره وایي هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وکړه او کفار دغه وخت د شک شوبې اظهار وکړو او وی چې یرا دا خو زموږ په سترګو باندې د جادو او سحر وکړو او دغه سحر خو ډېر قوت او طاقت والے چې پس په مې باندې مو چلیږي. بیا پکې څه داسې کسانو وایي چې نه یاره داسې کار چې زیاره سحر خو په موږ باندې وکړو کنه. اوس داسې کار چې بار کوم قافلې تیری دي ملک شام تا یا یمن تا یو خابل خوا تجارت لپاره اوره غړای انتظار وو چې هغه راشي چې هغه سوي چې دا شی مونږ لیدل نه کړو ځکه چې سپوږمۍ خو ټول دنیا کې ښکاری کم از کم عربو کې خو ښکاری ځکه چې دې ټایم ورسې یو دي نو داینه تاسو کو چې هغه چې دې په بارا کې سوي نو بیا چې کومه کافره براتله د خلک ورتلو تاسو نه مې کول چې تاسو الکه د سپوږمۍ لیدلې و چې دا د سپوږمۍ هغه تاسو چې لیدلې چې دې کې تبدیلی راغلی ویا چل شو نو په هغه کې هر قافلې والا دا ځکه چې دا ضروري نه ده چې ټول قافلې والا دغه ویخي او دغه د سپوږمۍ ته خیال او چې چا خیال او چا لیدلې او نه هغه د دې چې اقرار وکړو چې او مونږ خو یو عجیبه غوته کار ولیدو چې سپوږمۍ په منځ دوه ټوکړې شو یو مشرق طرف ته یو مغرب طرف ته لاړه او یو سات غیب او بیا چې کوم نه اگزام راغو بیا یو ځای شو او دا تقریبا د 1400 سپوږمۍ وغټه سپوږمۍ وا پورا فلجه کوم سپوږمۍ ښکاري. خو بیا د کافرانو خو باغ تاسو ته ویل چې دا د عزت او د عناد په وجه باندې چې کوم کافرانو ایمان نه وروړو هغه په هر حال کې نه وروړو. ای ته خدا پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم د شتونی پیغمبر دی خو د ضد او د عناد چا ای کې مختلف د هر چا خپل یو مقاصد. مثال بعضی داسې پکې خلکو چې هغه وی چې نه کوم د پیغمبري مونږ نه لانو د دې د قبیله چې کوم دا به زمونږ د پاسه شي دا به زیاته عزتناک شي او موږ ورته ماته شو دا هر خبره به بیا منو لہذا موږ دې ته تیار دي.
او چا د بوتان جوړ کړي وو د هغې عبادتونه کول او د هغې منښتې راغونډولې د هغې ټولنې یې کولې د هغې باندې د ګزرانو د کورونو نو هغه پرېښودو ته تیار نو دنیاوي مال او دولت یعنې هغه پرېښودو ته تیار نو ځکه چې شرک او کفر او بوتې ختمول نو بیا خو به د الله وحدانیت دغه اقرار به کول او د بوت هغه کمایي به نه دی نه تله چې په هغې باندې کومې پیسې دی به راغونډولې د حج په موږ کوو نور چې به کله عمرې له به څوک راغه د بار نه خلک نو هغوی به ورته پیسې اچولې د دې ټولو نه نو خپل مختلف مفاداتو سره د چا د عزت او د تقریب مسله وه چې هغوی وي چې زمونږ په عزت کې به کمی راشي او زمونږ قبیله به چې کوم دی داسې ابو جهل دا خبره کوله نو الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله پاک په نوم سره چې لوی مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی اقتربت الساعة نږدې راغی قیامت وانشق القمر او اوچودله سپومۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې زه او قیامت داسې یو دا دوه ګوتې داسې کې یعنی زما راتلل چې دي بس زما نه پس بیا بل پیغمبر نه راځي بل امت به نه راځي او بیا به قیامت راځي او دا سپومۍ چاودل چې کومو نو دا د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت یو معجزه وه دا هم صادره شوه نو دا هم د اخري زمانې او د قیامت د نښو نه یو نښه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د نښو نه یو نښه وه ګوره د الله په نس باندې خو 1000 کاله یو ورځ ده که نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې څومره موده وشوه لا یو نیمه ورځ هم نه ده شوې ځکه چې 1443 روانه ده که نه نو هجري نو دې کې مطلب دا دی چې د الله په نس باندې خو دا بس اړو څه وخت نه دی او زمونږ په وخت په نس باندې دا ډېر وخت تېر شو 1400 کاله تېر شو بیا الله پاک فرمایي وایي ان یرو آیة او که چېرې وویني دوی نښه یعرضون نو دوی مخ اړوي ویقولون سحر مستمر او وایي جادو دی چې همیشه نه را روان دی دا خو د همیشه نه خلک جادوګران راځي او مختلف قسم شعبه بازی کوي او د خلکو په نظرونو باندې سحر وکړي او هغوی ته د امسانه مار ښکاري او دغه شانتې د پوړي نه ماران هغوی جوړوي او څه کوي وکذبوا واتبعوا او دوی دروغ وګڼلو او پیروي یې وکړه اهواءهم د خواهشاتو خپلو وکل امر مستقل او هر کار د پاره یو وخت مقرر دی یعنی الله پاک بیا د خواهشاتو طرف ته اشاره فرمایي چې دا د خواهشاتو د وجې نه ایمان نه وړي کړي دی ته خپته ده ولقد جاءهم من الانباء او بشک راغلل دوی ته هغه خبرونه ما فيه مزدجر پکمو کې چې عبرت دی یعنی د عبرت ټول خبرونه په کلام الله شریف کې الله سبحانه وتعالی دې خلقو ته ذکر فرمایي د پخوانو امتونو خبرې مرته وکړي د هغوی هغه قوت طاقت او د هغوی هغه بادشاهتونه مرته بیان کړو او د هغوی هغه زوالونه مرته بیان کړو حکمت بالغة حکمت او پورا فما تغني النذر پس نو ورکوي فائدہ يرون کی فتول عنهم پس مخواروا لذوینا یوم یدعو الداعی الى شیء نکر پکم ورځ چې به روبلی بلون کې طرف د یو سیز ناخوختا رسول الله صلی الله علیه پاک فرمایي چې دوی ته هر قسم معجزه راوړي که نه خو دوی بیا هم ایمان نه راوړي لهذا دوی نه خپل مخواره وه خپل وعظ نصیحت ورته کوه او دوی په خبرو باندې غوږ مه ګروه او بل ډېر زر به په دوی باندې هغه وخت راشي چې بیا به دوی باندې هغه ناخوښه وخت راشي ناخوښه وختونه دوه قسمه دي که قیامت هم راځي نو د مرګ وخت خو په سړي راځي که نه نو د چا مرګ خوښ دی د هېچا مرګ خوښ نه دی نو د مرګ ګړی به پرې راشي د قیامت نه مخکې او په ډېرو باندې به په ورځ د قیامت نه فیضه شي خش عن ابصارهم
کته کړي خپل سترګې یخرجون من الاجداث دوی به روزي لقبرونه کأنهم جراد منتشر لکه چې دوی ملخان دي خوارشي وي. ګور الله پاک څومره زبردست مثال ورکو. تاسو کتلی اکثر دا ملخان په یو طرف چې راشي نو بس داسې ګرځي، بس پریشانه ګرځي، او چې پس ورغه بس هغه خوري، فصلونه تباه کوي ټول. نو دا خلق بم چې کوم دی داسې د قبرونو ننوځي چې څنګه د ملخان منتشري. خش عن ابصارهم کتکړي خپل سترګې یخرجون من الاجداث دوی بروزي لقبرونه کأنهم جراد منتشر لکه چې دوی ملخان دي خوارشي وي. محفعين الى الداع فمندبوي طرف د بلون کی تا یقول الكافرون هذا يوم عسر وایب کافران دا ورځ د ډیره سخته، یعنی کله چې د قیامت ورځ نافذه شي نو دوی په خپل مقام ته رسیدونه وي او ډېر په تکلیف کې وي او چغې او چغارې به وهي او وایي به چې دا خو هغه ډېره سخته ورځ ده. کافران نه دا خبره کوي. مسلمانان خو به الله پاک په راحت او په سکون کې د عرش معلی په سوري کې دوی د ځای ورکوي. کذبت قبلهم قوم نوح دروغ ګڼلې وړاندې له دوی نه قوم د نوح علیه السلام فکذبوا پس دروغ وګڼلو دوی عبدنا بنده زمونږه وقالو مجنون وازدجر او دوی وویل دیوانه دی او دته سخت خبرې وکړې شوې او سزاګانې ورکړې شوې. فرمایي چې نوح علیه السلام 900 کاله د قوم ته وعظ نصیحت کړو، خو دې به چې سار پاسېدو نو ده به بیا خدای پاک ته سوال وکړو چې یا الله بس معافي کې خیر دی لږ ورکړه، او ای بوله تکلیفونه ورکول. په بعضې محدثینو خبره راوچته کړې ده چې بعضې په کاڼو باندې ډېر وویشتو، ډېر خراب به کو بېهوشه به شو، چا بوله په مرۍ کې پړې واچولو تاو به کو هغې ته به سترګې دونه راووتې بېهوشه به شو، پرې بیا خو بیا به لاړه ډېر تکلیفونه به یې ورکړي. خو ده به بیا الله پاک ته سوال وکړي چې یا الله دی نه پوهېږي، دی له لږ مهلت ورکړي. په دې کې څومره موده تېره شوه 900 کاله تېر شو، نو آخر د هغه صبر تمام شو. او بیا فدعا ربه پس نو وبللو خپل رب انی مغلوب فانتصر چې زه مغلوب شم یا مغلوب یم پس ته بدله واخله زما د دوی نه. چې کله دی بلکل پراه راست باندې رانغه او وروسته ورځه په کفر او په شرک کې او په بغاوت کې زیاتېده او تکلیفونه یې زیاتول او د مرګ تعبیانې شروع کړي او د وجلو کوشش شروع کو، نو بس د بیا الله ته فریاد شروع کو چې یا الله اوس زما ته مدد وکړي د دې قوم په مقابله کې. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر پس پرانیستې مونږه دروازې د اسمان په اوبو سره چې ډېر راتویدونکې وي. څنګه هغه مونږ چې ورته څه وایي هلکه شړک پرېوتو، شړک په 2010 کې چې څنګه په سوات او په دې علاقو باندې شړک پرېوتو او تر کراچۍ پورې هغه اوبه تلې او ټول خلک یې ډوبول ختمولې. په ځایونو باندې سمندر د سیندونو په غاړه باندې چې څومره خلک پراتو هغه ټول ډوب شو پای کې او آبادیان یې ولا ختم کړي، ټول څیزونه یې ولا تباه او برباد کړ. وفجرنا الارض عيونا او روانې کړلې مونږه لزمکې نه عیونا چینې فالتقى الماء بیا جمع شوي اوبو على امر قد قدر په یوه خبره چې مقدر شوې وه هغه اوبه. ګوره الله پاک کوم ځای کې را جمع کوي؟ سیندونو کې، خوړونو کې. نو دې په غاړه چې بیا کوم خلک پراتی نو بیا څه چلو شي، د هغې آبادیان هم غورځېږي، یې هم ډوب شي، خلک هم پکې تباه او برباد شي. او سیزونه چې کومې دانې د خوراک سیزونه او کوم د استعمال سیزونه یو له ټول ختم کړي. نو الله پاک هغې ته اشاره فرمایي چې دا اوبه مونږ را یو ځای کړي او دا دې کې بیا طغیاني را شي
لګي او په چاته سره وي دا چې لګي او به د ماشين دا او به تاسو پیدا شهر وغیرہ وینځي دا یې سم چاته نه وي لیکن کراډي اوپر دا رايوځي شي او یوځي تا نو هغه بیا توهیانی اختیار کی او هغه بیا په مخه چې کوم شی ورځي به ځان سره وړي. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر او بیا روان کړلې مونږه لزمکه نه چینی بیا جمع شوی او په یو خبره چې مقدر شوی وا هغه د خلقو ختمول او ډوبېدلو وحملناه على ذاتي او سور کړو مونږ دې پکشته کې الواح و دسر چې تختو او میخونو والوا د ټول نړیت کشته حضرت نوح علیه السلام د الله په وحی سره جبرائیل علیه السلام براتلو او هغه ته چل قولو چې دغه شانته ونوري بیا تختی جوړی کا بیا پای باندې میخونه ټکوا دا ټول طریقې او تو خو یو غټه کشته تیار شو درې چاته کشته وا لاندې پکې چې کوم دې زراور بیا پکې راشن بیا چې کوم دې اخیری کې انسانان برا نو الله پاک فرمایي چې دا د بیخونو تختونه جوړ شي وا تجري باعيننا روانه بو زمونږ د سترګو په وړاندې دا داسې کشته وا چې په دې کې ټول د الله نوم غشتون کې خلک د الله پیغمبرو او مسلمانانو ټول د الله وحدانیت باندې ایمان وروړونکي خلکو ځکه الله پاک وایي چې دا زمونږ سترګو وړاندې روانه وا په وبو کې او د وبو غټو غټو چپو دي ته یې سم نشو ویلې ولې چې الله حکم نه ډوبېدونو کنه جزاء لمن كان كفر د جزاء ورکول د پاره هغه چاته د کوم نه چې انکار شوی وو ولقد ترکناها او بشک پریخو د لمونږه دا آیتن فحل من مدکر یوانخه نو آیشت سوک نصیحت اخیستون کې یعنی یو خدا واقعا چې کوم د نوح علیه السلام دا تر اوسه پورې په کتابونو کې دا لیکل شوی دا چې داسې په دنیا باندې یو سیلاب راغلی چې ټول دنیا غرق شوی و بل دا کشته به ډېرې زمانې پورې د نخې په تور باندې پرته وه او خلکو به د هغې نه عبرت اخیستو چې داسې یو طوفان او سیلاب راغلی فکیف کان عذابي ونذر پس څنګه و زما عذاب او زما یرول زما عذاب څنګه او زما یرول څنګه چې ما څنګه بیا هغه خلک تباه او برباد کړو نیست نابود وکړو ولقد يسرنا القرآن للذکر او مونږ آسان کړی دی قرآن نصیحت دپاره فحل من مدکر پس آیشته څوک نصیحت حاصلون کې ګوره دا قرآن شریف الله پاک صرف دې دپاره نه رالېږلی چې بس دا په خوشوازی وایه او پرېږه پې ما الله پاک څو فرمایل چې دا مونږ آسان کړی دی خو په دې کې غور او فکر کوئ دې کې چې ما کومې خبرې بیان کړي پای عمل وکړي دا ما اصل نه نازل کړی چې دا تاسو په تاخونو کې اخلي او د ثواب د پاره راوالي یو کلی کوي په دام د مینې محبت اظهار دی او د مینې محبت اظهار دام دی چې دا راوالي یو په یو ټکی یو آیات وایي یو په دې په معنا باندې ځان پوي کوي چې الله پاک څخه کلی خبرې کړې دي مونږ ته کذبت عاد دروغجن وګڼلو قوم عاد هم فكيف كان عذابي ونذر پس څنګه و عذاب زما او يرول زما عادیان دا یو قوم چې دا نوح علیه السلام نه پس بیا راغو خدا ډېر لوی چت گاګر خلک د کجور نه غټې ونې وي او جوسي ډېرې غټې وي دی تکبر کو او پسمکه کې د خپل پیغمبر د هود علیه السلام نه فرمانیو کا دا خبره ونه منله او کفر او شرک کی او خپل منمانه سره خپل ژوندۍ تیرول چې کله هود علیه السلام دې ته واعظ نصیحت کو وای د تکبر نه وی زمونږ هم څوک مضبوط څوک شته زمونږ هم څوک جابر قوم شته قوت طاقت والا بل څوک شته دا الله قوت طاقت تیر شو نو الله سبحانه وتعالى په دې باندې هوا راولېږله هوا اته ورځې او وشپې په دې باندې مسلسل یو تیزه هوا چلېدلې وه او دی یې نیست نابود کړو او د دې مکانات یې وغورځول
او دی به چتول او داسې په هوا کې او بیا بس بکې را بغیدل او سر او خپې او لاسونو بیل بیل بغورځېدو دومره تیزه هوا وه. نو الله پاک فرمایي وایي زما هغه یارول مو بیا وکتل چې هغه جوسې یو خوا بل خوا پرتې وي او بیا کارغانو او مارغانو او دوی خوري. انا ارسلنا علیهم ریحا بېشکه مونږ لېږلې وه په دوی باندې سیلې سرسرن ډېره سخته فی یوم نحس مستمر په ورځ کې د سپېدې همیشه تنزع الناس روخ کلی خلق كأنهم اعجاز نخل منقعر یعنی روخ کلی خلق لکه چې هغه جرړې دي د کجوري د بیخ نه وتلې. ګوره کجوري ونه څومره اوچتئ په اندرپایه او په دغه ورته خلق خیږي اوچته اندرپایه ورته خیږي که نه او پړو کې ځان ځوړندوي او بیا دې ته خیږي دې نه خوشي راشو کوي کجوري ته راشو کوي. نو الله پاک فرمایي چې وایي دا داسې او د دې کجوري بوټي چې کوم دی دا لاندې په ویښ کې په ځمکه کې ډېر لاندې پورې تلي وایي چې ته وایې د جرړو نه دا کجوري دا ونه چا راویستې او پر ځمکه لوی لوی لاشونه پراته وو. فکیف کان عذابي ونذر نو څنګه و زما عذاب او زما يرول. ولقد يسرنا القرآن او مونږ آسان کړی د قرآن پاک لره لذکر د نصیحت لپاره فهل من مدکر نو آیا شته څوک نصیحت قبلون کې چې نصیحت ته واخلي دا وایي ځان په فی کې او بیا دې باندې عملو کې او نصیحت ته واخلي او خاملو کې. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول د عمل توفیق راکړي زمونږ ناس په خدای پاک په خپل درگاه قبول او منظور کړي او زمونږ د نجات ذریعہ دی الله پاک وګرځي. یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شي دي حاجتونه دي تا ته معلوم دي الله د خپل غیبي خزانه وتعالى کې د حق او حلال رزق فراخ صبر ټول مسلمانان په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي مونږ ته دا راتلونکي منزلونه آسان کړي په آخر کې به دا عظیم الشانه کریمه نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.